أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدهم بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ بقرہ رکوع نمبر 11 آیات نمبر 87 و 88 دو آیاتونه ویل کېږي. ربط او مناسبت د ما قبل رکوع سره مخکې رکوع کې چې نو هغه تیر شول په هغې کې هم د بني اسرائیلو تذکره وه چې دوی به قتل و غارت کولو، یو بل به د خپل کورونه چې نو هغه به جلا وطن کول وباسل به مختلف طریقې سره چې نو ناروا به یې کولو. نو سوال دا پیدا کېدو چې ګورې ولې آیا دوی ته څوک هدایت ورکوونکي هدایت رسوونکي پیغمبران نه ول راغلي څه؟ نو دې رکوع کې الله جل جلاله وایي چې دلته مونږ دوی ته ډېر شی پیغمبران کتابونه آسماني صحیفې دار یا لېږلي. نو اوس په دې کې الله جل جلاله د دغې چې نو هغه تذکره کوي. الله جل جلاله فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا بشک مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب، وقفینا من بعده بالرسل، او د حضرت موسی علیه السلام نه وروستو مونږ بیا ډېر شی پیغمبران چې د هغه پسې پیدر لېږلي. اوس الله رب العزت وایي یقینا مونږ موسی علیه السلام له کتاب ورکړو. نو کتاب نه کم کتاب مراد دی؟ نو دلته د کتاب نه مراد چې نو هغه تورات شریف دی. او وای حضرات چې نو هغه لیکلي دي وای د قرآن پاک نه وروستو دویم نمبر لویه درجه چې نو هغه د حضرت موسی علیه السلام د کتاب د تورات شریف نه. تفسیر کبیر کې چې نو هغه امام رازی رحمه الله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نو روایت نقل کړی دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا روایت چې نو مفهوم دا دی چې الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام له تورات ورکړو. نو موسی علیه السلام ته وی چې دا تورات ځان سره اوچت کې ویسه. موسی علیه السلام دا غي طاقت نشو لرلی چې راغسته وي. نو بیا الله جل جلاله چې نو پرشته را ولېګلې او د هر یو حرف په بدل کې لکه مثال په تور کې ولقد دی، نو ولقد کې 4 حروف دي. نو دغه شانتی د هر یو حرف په بدل کې الله یو پرشته را ولېږله چې داسې نو د تورات شریف اوچت کې ویسي. د هغوی په هغې باندې طاقت رانلو. بیا حضرت الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته دغه توفیق چې دی نو هغې ورکړلو او موسی علیه السلام بیا هغه تورات راوړلو او خپل قوم ته چې دی نو هغه یې پیش کړلو. او په هغې تورات کې بیا دوی ته دنیا شي خبرې کړل شوې لکه څنګه چې مخکې تیر شو چې په هغې تورات کې 3 وعدې د دوی نه دا هم اخیستلې شوې چې تاسو به نو یو بل په ناحقه نه قتلوئ، یو بل به د خپل کورونه نه وباسئ، او درېیم که چېرته ستاسو کې څوک قیدي شي نو تاسو به د هغه د رهایي چې دی نو هغه کوشش کوئ، فدیه به ادا کوئ. نو داسې قسم دنیا شي احکامات پکې ول. بیا الله وی د دغه نه وروسته وقفینا من بعدهم بالرسل، موږ د دغه نه وروسته ډېر شي انبیا علیهم السلام لېږلي ول. قفینا دا د قف نه دی، قفات چې نو هغه ویلی کېږي قف دا 60 ویلی کېږي. نو دلته د 60 معنی دا ده چې پی در پې مونږ د حضرت موسی علیه السلام پسې انبیا علیهم السلام لېږلي ولو. یو روایت کې چې نو هغه راځي وی او یا زره چې نو پیغمبران د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام درمیز چې نو او یا زره پیغمبران. دویم قول کې چې نو هغه راځي
او دغه هغه په مناسبت لګ راجح دی آی کې دا دي چې څلور زره انبیاء علیهم السلام د حضرت موسی علیه السلام نه ورستو او د عیسی علیه السلام د زمانه پورې الله جل جلاله چې نو سوره څلور زره انبیاء علیهم السلام را لېږلو اوس دغه څلور زره انبیاء علیهم السلام چې الله کوم را لېږلي ول دا ټول چې نو د تورات شریف د هغې چې نو مکلف ول دی به د خلکو ته د تورات شریف چې نو احکامات رسول د هغې تبلیغ به یې کولو دوی سره نوی دین چې نو دا نه ولو همدغه دین و کم چې حضرت موسی علیه السلام له الله رب العزت ورکړو په هغې دین باندې چې نو د دوی دپاره چلیدل ول بیا د هغې نه وروستو الله رب العزت چې نو حضرت عیسی علیه السلام راولېږلو او عیسی علیه السلام له الله رب العزت چې نو انجیل شریف ورکړو او په دغه کې بیا د دوی د دین چې نو هغه تجدید وشولو کم چې سخت حکمونه ول نو په هغې کې ورسره نرمي چې نو هغه وشوله نو ځکه الله وایي وقفینا من بعده بالرسل د دې نه وروسته موږ چې نو پیغمبران بیا لېږلي ولو وآتینا عیسی ابن مریم او الله وایي موږ ورکړو موږ عیسی علیه السلام چې زوی چې نو هغه د مریم دی البینات واضح چې نو ښکاره معجزې وایدناه بروح القدس او موږ د هغه چې نو مضبوط کړو په روح قدس په حضرت جبریل علیه السلام سره موږ د هغه حفاظت کړو عیسی دا چې نو عربی ژبې چې نو هغه لفظ دی اصل عبرانی ژبې کې چې نو عیسی معنی د هغه چې نو عیشو عین یا شین او واو او یا بعضې ذکر کړی چې دی نو یسوع و یا سین واو عین بیا چې عربی ژبې ته کله راواختېدو نو دی نه عیسی جوړ شو عیسی معنی چې دی نو هغه د مبارکو عیسی معنی مبارکو انو اصل کې دا عیشو یا یسوع چې دی نو هغه ولو معنی چې دی نو هغې دا و چې مبارکو بیا دغه شانتې چې دی نو هغې مې ذکر کړی چې قرآن کې چې نو الله جل جلاله صرف د یوې ښځې د یوې زنانه نوم اخیستی و هغه هم مریم رضی الله تعالی عنها چې دی نو هغه ده د عیسی علیه السلام مور او د دې تذکره تقریبا په قرآن پاک کې چې دی نو هغه 13 ځله چې دی نو هغه شوي ده 13 شپېرې چې دی نو د دې نوم چې دی نو هغه قرآن پاک کې راغلی دی مخکې موږ ویلو قرآن پاک کې الله جل جلاله نه د مخکې امتونو د زنانو تذکره کړې ده نه چې دی نو وروستنې د حضور د امت چې دی نو هغه د چا د یوې زنانه نوم اخیستی دی ځکه د زنانه نوم چې دی نو هغه دا دومره عورت د دومره به دا پټه پاتې کېږي چې د دې نوم هم چاته به اخیستل ګواره نه وي نو الله هم په خپل کلام کې د دې تذکره نه ده کړې اوس د بیبي مریم ولې کړې ده نو د بیبي مریم د دې وجې نه کړې چې عیسایانو یو غلطه عقیده وه او د هغوی په عقیده کې یو خبره چې نو دا وه چې مریم بیبي دا هم چې دی نو ثالث الثلاثه دا چې نو هغه الله دی نو د دغې په وجه باندې الله جل جلاله د هغې نوم اخیستی تذکره یې کړې ده او دویم د دې دپاره الله پاک د هغې تذکره کړې ده چې عیسی علیه السلام ما په خپل قدرت سره په خپلې معجزې سره بلا ابه بغیر د پلار نه پیدا کړی دی نو ځکه نسبت عمومي طور باندې د قرآن اسلوب د شریعت اسلوب طریقې کار دا نه چې د چاته اواز چاته نسبت کې نو نسبت به د اولاد پلار ته کېږي لکه څنګه چې مخکې انشاءالله صورت احزاب کې ویلو مو بیا به هم راشي هلته الله جل جلاله چې نو قانون ذکر کړی ادعو لآبائکم دې د پلارونو په نومونو سره چې دی نو هغه رابلی نسبت به پلار ته کې خو چونکې د حضرت عیسی علیه السلام پلار نه ولو دا الله پاک چې نو معجزتن چې نو پیدا کړو بغیر د پلار نو دا هغه تذکره چې نو دا هغه د مور سره کېږي نو ځکه واتینا عیسی ابن مریم دلته د مریم ذکر کېږي اوس د مریم نوم چې دی نو هغه معنی څه ده نو تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه چې نو هغه د دی او دغه شانتې صفت التفاسیر کې چې نو په دې دواړو کې د حضراتو چې نو هغه معنی کړي خادمه مریم معنی خادمه او امام بخاری رحمه الله چې نو هغه د دې معنی کړي د عابده عبادت گزاره او هم مریم رضی الله تعالی عنها چې نو هغه عبادت گزاره هم د دې نوم چې نو هغه معنی سره عابده یا خادمه بیا الله وی منګ ور کړو هغه البینات ښکار معجزې مخکې به سورت آل عمران کې انشاءالله العزیز راهم شي نو پای کې یو دا ونو چې مادرزاد ړوند چې د هغه علاج په اس حالت باندې چې نو هغه ممکن نه
عیسی علیه السلام له الله جل جلاله دا معجزه ورکړې وه د هغه باندې به یې چې لاس راښکو د الله پاک بخښه کړو برګی چې د دې چې نه نو هغه هېڅ علاج هم نه مخکې چا کړی نه اوس کېږي او نه د آینده دپاره هم چې نه د دې تصور نشي کېدی نو د دغې مرض عیسی علیه السلام به چې څوک دم کو لاس به یې پرې راښکو د هغه نه برګې ختم شولو دغه شان چې څوک به مړ عیسی علیه السلام له الله جل جلاله دا معجزه ورکړې وه هغه ته به ویې قوم باذن الله د الله په حکم سره پاسه ژوندی شه هغه بني آدم به چې نو ژوندی کېدو نو الله وایي موږ د هغه له ورکړې البینات واضح معجزې چې دی نو هغه وایدناه بروح القدس او موږ د عیسی علیه السلام له قوت ورکړو طاقت ورکړو حفاظت موږ هغه کړو په روح قدس سره روح قدس نه مراد چې نو جبرئیل علیه السلام دی در الله جل جلاله چې دی نو هغه اوس جبرئیل علیه السلام باره کې مخکې دی نو هغه به هم راشي ونزله روح القدس چې نو هغه الله پاک وایي دا قرآن پاک نازل کړی تاسو ته چې نو هغه جبرئیل علیه السلام روح چې نو هغه روح القدس سره چې نو هغه نوم یستی اوس جبرئیل علیه السلام نوم کې روح القدس دا ولې راځي نو وایي روح معنی چې نو هغه حیات دی او جبرئیل علیه السلام باندې هم کم آسماني علوم آسماني کتابونه راوړل نو دا د زړونو چې نو هغه ژوندېوالی دی دا د روح چې نو هغه غذا ده آسماني کتابونه قرآن اذکار دا چې نو هغه د روح غذا ده نو د دې وجې نه به ورته روح القدس چې نو هغه وي وایدناه الله وایي موږ د ده چې نو قوت ورکړو د عیسی علیه السلام له چې نو جبرئیل علیه السلام سره موږ د هغه حفاظت کړو نو کم وخت کې نو مختلفو صورتونو کې په هر ځای کې به چې نو هغه به یې کولو هغې یو وجه دا وه چې عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو نو په هغې هم الله جل جلاله چې نو ته جبرئیل امین په وساطت سره د سبب ښودلی په باندې حفاظت کړو د شیطان چې نو هغه د لمس نه د شیطان چې نو هغه د ټونګې نه بیا وروسته چې نو هغه د چې نو بني اسرائیل مخکې موږ ویلي ول بني اسرائیل چې نو هغه د عیسی علیه السلام ډېر زیات چې نو هغه مخالفت ول او دومره مخالفت به یې کوو العیاذ بالله په بعضې وخت کې به یې چې نو عیسی علیه السلام ته ولد زنا هم چې نو نسبت کولو نو دوی به هر وخت د عیسی علیه السلام چې نو هغه د قتل د هغه په نقصان چې نو ورپسې ول نو الله جل جلاله د عیسی علیه السلام د تایید دپاره چې نو څوک رالیږلو جبرئیل امین جبرئیل علیه السلام چې نو هغه به د هغه حفاظت کو او همدغه شان سورت العمران کې موږ ویلو بیا به هم راشي که تاسو خیال کړو موږ وایي دغه یهودو چې نو هغه مشوره وکړه دی یو کس چې نو هغه متعین کو او عیسی علیه السلام پسې ولېږلو د عیسی علیه السلام چې نو هغه د قتل منصوبه د شهادت منصوبه یې جوړه کړله الله جل جلاله جبرئیل امین راولېږلو او بره نه چت چې نو هغه یې کولاو کړو عیسی علیه السلام چې نو صحیح کړو بره اسمانونو ته چې نو هغه یې اوچت کړو نو ځکه ویلی کېږي وایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم الله وی هر کله هر ځل چې راشي تاسو ته یو پیغمبر راوړي یو پیغمبر داسې حکم لا تهوى انفسکم چې ستاسو نفسونه یې هغه نه خوښوي ستاسو د منشا ستاسو د خواهش مطابق چې دی نو هغه نه استکبرتم نو تاسو غرور کوئ تکبر چې دی نو د هغې نه وکړئ تاسو بیا هغه حکم چې نو هغه نه منئ ففریقا کذبتم نو تاسو یو ډله د انبیا علیهم السلام نه د هغوی تکذیب وکړل تاسو ورته وایئ چې دا پیغمبر نه دی دا پیغمبر موږ د سره چې نو هغه منو نه وفریقا تقتلون او یو ډله د انبیا علیهم السلام چې نو هغه تاسو قتلوله یعنې ډېر شي انبیا علیهم السلام دوی قتل کړو مخکې چې نو هغه هم اوس په یو څو ورځې مخکې تېر شول موږ وایو چې په یو ورځ کې دوی د سحر نه واله او د ماسپښینه پورې ضحا په ټایم کې چې نو د چاس په ټایم کې څلوېښت انبیا علیهم السلام او د هغوی سره چې نو او یا د هغوی متبعین چې نو هغوی شهیدان کړي ولو دغه شان چې نو یحیی علیه السلام دا مختلف موږ پای کې هغه واقعه چې نو هغه هم ویلي وه نو الله جل جلاله وایي تاسو دومره چې نو هغه نړه مئ چې کله تاسو ته د الله جل جلاله د طرف نه حکم راشي د الله پیغمبر وایي او ستا د خواهش مطابق ستاسو بنولو نو تاسو به انبیا علیهم السلام قتلول او په روز کالي درس کې هم موږ دا ویلو الله رب العزت دا په صیغه د مضارع ذکر کړي یعنې مخکې خو مخکې ول آینده هم تاسو د پیغمبر په قتل باندې اثر نه کوئ که موقع درته میلاو شوله او هم دغه وجه که تاسو خیال کړئ نو موږ لاول کې ویلو چې حضور علیه السلام چې کله نو هغه خیبر پته شو نو دی حضور علیه السلام له دعوت ورکو
او په هغه دعوت کې په هغه چینو د بزې په غوښه کې چینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زهر چینو هغه واچولو. دویم واقع مونږ ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغوښتو زمونږ په آپس کې چینو هغه جنگ جګړه شوې ده مسله ده تاسو راشئ صلح وکړئ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دیوال سره چینو خواته کېنولو سورې ته بره نه چې نو هغه دوی کس ته ویلو ګټې ول ورکړو لوی کمر بره خېجلو په الله به پیغمبر هغه راتاوالو چې مونږ د اخلاص شو العیاذ بالله. نو ځکه الله وایي چې فریقا کذبتم وفریقا تقتلون او یو ډله چې نو هغه تاسو کوله قتلوله. وقالوا قلوبنا غلف الله د دوی بل خباثت ذکر کوي وایي دوی به چې نو هغه ویل چې زمونږ زړونه سري په پرده کې دي. غلف دا د اغلف چې نو هغه جمع ده او اغلف د غلاف نه دی یعنی غلاف معنی دا چې ګرد غبار نه چې یو شی پټول مونږ وایو دا د قرآن پاک غلاف دی دا د قیدات چې نو کڅوړه د غلاف دی نو دې ته ویل کېږي جمع د هغې چې نو غلف راځي. نو یو معنی دا ده دی به انبیا علیهم الصلاة والسلام ته چې نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې زمونږ زړونه د حکمت نه د علم نه د نورانیت نه چې نو هغه ډک نه العیاذ بالله ستا دا خبرې دا په مثل چې نو هغه د ګرد غبار دی دا مونږ په دې باندې نه دا کوو مونږ په خپل زړه باندې غلاف چې نو اچولی دی نور چې نو ستا خبرې ته مونږ جوړ نه یو. تفسیر چې نو کبیر کې امام رازی رحمه الله یو دا هم ذکر کړي. دویمه معنی چې نو هغه غلف په غلف په معنی چې نو هغه دا ډکېدو سره دی دی وی چې زمونږ زړونه هغه د ډک دی زمونږ زړونه چې دی نو هغه د خپل علم مونږ چې خپل تورات کې زده کړی هغه ډېر شی دی نور چې نو هغه زمونږ په زړه کې نور ځای نشته یعنی نور مونږ ستاسو خبرې ته غوږ نشو ښودلی زمونږ زړه ته نورې خبرې صلاحیت نه کوي. درېیمه معنی چې نو هغه ذکر کړی چې غب د اکثر په معنی چې دی نو هغه د خالی والي سره هم راځي. نو دی وی چې زمونږ زړونه بالکل د دین اسلام د هغې د خبرې دې ته کیفیت نه چې نو هغه خالی شوي دي یعنی زمونږ زړونه چې نو هغه دا خبره د دین اسلام خبره د دغې غذای چې نو هغه بالکل پکې ختم شوی د دغې نه خالی دی دا زمونږ زړونو ته د سره راتلی نشي. نو الله جل جلاله یې نه داسې نه ده بل لعنهم الله بکفرهم دی باندې الله لعنت کړی دی د دې د کفر په وجه باندې نو دی اصل کې د الله جل جلاله د طرف نه مردود شوي دي نو دا په دې وجه مخکې مونږ ویلو لعنت چې نو هغه معنی دا ده البعد عن رحمت الله تعالی لعنت ویلی کېږي د الله جل جلاله د رحمت نه لرې کېدل او دا بدترین خیره ده او د دې وجه نه حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم روایت هم دی ترمذي کې هم شته مفهوم دا دی حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو یو پیر صحابیاتو ته وې زنانو ته بیان کولو الله پیغمبر ورته وفرمیل ویزو چې نو هغه تاسو سره ډېرې چې نو ما په جهنم کې لیدلي نو صحابه چې نو هغه صحابیات او حضرات چې نو هغه عرض وکړو یا رسول الله د دې وجه چې نو هغه سره چې مونږ دومره ډېرې په جهنم کې لیدلی شو نو د الله پیغمبر ورته یو چې نو هغه وي تو کفرن العشیرته تاسو چې نو هغه د خاوندانو نافرمانی ډیره زیاته کوي او دا چې نو هغه د پخما ده هر سچ نو شي بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمای وای کته د دې سره چې نو هغه سل خېګړي یو کم سل خېګړي وکي او یو ځل چې نو خبره دی ولونه منله نو دا وایي چې ما رأیت منک قط خیرا ما خو په دې کور کې چرته خیر چې نو هغه ونه لیدلو زه خو چې راواده شوی یم او سخت دي او سخت دي لاول چې نو هغه د پلارو خوړله مور او خویندو رونه دی خوړله ما وستا غومه دا بیا چې نو د بچو دی او دا قصې چې نو هغه شروع کړي نو الله وایي دا ستاسو کې یو ماده د ناشکرۍ ډېره زیاته ده دې نه ګورئ چې دا خاوندان چې نو هغه دومره مهنت مزدوري کوي دا هر څه کوي زمونږ تمام ضرورتونه چې نو هغه په کور دننه په پردې ښه باحیا طریقې چې نو هغه موږ له پوره کوي نو د الله پیغمبر یو وجه دا ده چې تاسو څه کوئ ناشکري ډېره کوئ و دویمه وجه وتکثرن اللعنه او تاسو په هر شي ته چې نو هغه لعنت او خیرې ډېرې کوئ نو تاسو د دغې خیرو په وجه باندې چې نو الله رب العزت تاسو الله پیغمبر ما تاسو په جهنم کې ډېر لیدلي بهرحال نو لعنت ویلی کېږي چې نو څه ده البعد عن رحمت الله تعالی د الله جل جلاله د رحمت نه لرې کېدلو ته نو الله وی دی باندې الله غضب کړی د خپل رحمت نه چې نو هغه لرې کړي لکه اوس هم الفیظ الرحمن بعضې وخت کې اکثر خلک چې نو هغه ته ورته ومې نو دی وایي یاره ما سره ټیم نه و دی په دې نه وایي دی په دې باندې یېرېدل پکار دی چې دا څه وجه ده
چې د الله جل جلاله چې نو هغه پاکیزه کور د هغې نه د پاکو کلماتو چې نو اعلان وشي د رحمت اعلان وشي هغه دومره د رحمت الفاظ دي چې د هغې د اورېدو سره چې نو شیطان په میلونو لري چې نو هغه وتښتي او بیا هم ماته چې نو هغه د منځ توفیق میلاو نشو بیا هم ماته چې نو د ښېګړې توفیق میلاو نشو بیا هم ماته چې نو د دین اسلام چې نو د زړه کړې توفیق چې نو هغه نه میلایږي او د ځان چې نو هغه په دغه باندې بهر ما سره ټیم نو زما مصروفیت سیوانی زما کارونه چې نو هغه سیوانی نو دا دغه خبره نه ده بلکې دا داسې یو ګناه ده د انسان نشوي دی چې دغه د الله په نس دومره ناخوښه شوی دی چې د هغې په وجه الله رب العزت د دغه توفیق چې نو هغه ول ورکوي نو ځکه دوی خو ځان ته هم دغه شانتې قلوبنا غلف زمونږ زړونه ډک دي الله مې نه دا وجه نه ده بل لعنهم الله بلکې الله چې نه په دوی لعنت کړی خپل رحمت نه لري کړی بکفرهم د دوی په کفر په وجه فقلیلا ما یؤمنون پس لږ کسان ایمان د دین راوړي او هغه موږ ویلو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه ملګري الله رب العزت دې موږ د دغې بدبختۍ نه محفوظ او مانون کړي ولقد آتینا بیشک من ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب یعنی تورات وقفینا او پر لپسې لګلو مونږه من بعده ورستو ددنه بالرسل پیغمبران و آتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات چې نو واضح کار معجزې و ایدناه او قوت ورکړو مونږه غته بروح القدس پر روح قدس جبرئیل امین سره افکلما جاءکم آیا هر ځل چې را موړلو تاسو ته را بللو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه حکم سره لا تهوا چې نه به خوښولو انفسکم ستاسو نفسونو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکړو غرور به وکړلو ففریقا نو پس یوه ډله به کذبتم تاسو دروغجن کړه یعنې د انبیا علیهم الصلاة وسلام وفریقا او یوه ډله به مو تقتلون قتلوله وقالو او دوی بویل یا غوی بویل قلوبنا زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله پاک بکفرهم د دوی د کفر په وجه فقلیلا پس لږ ما یؤمنون ایمان راوړي د دوی